د الله تعالی یو نوم درته ښیم د هغې دومره برکات دي چې هغه یقینا اسم اعظم دی او په دنیا کې د هغې نه بل غټ حصار نشته دی چې ما ته دا وظیفه په خوب کې راکړه شوې ده. ګوره د الله یو نوم دی، هغه که تا ته د جادو خطرئ، تا ته د پیریانو خطرئ، دشمنانو خطرئ. حضرت حکیم الامت مولانا تانی رحمت الله علیه فرمایي که ته د شرمخانو په منځ کې هم ګیرې او د الله د دین نوم وظیفه د شروع کا، ایس فکر مه کوه دا ټول به تیتر بتر کړي الله پاک، تس نس به کړي دا شرمخان دا درندګان، تا ته څوک نقصان نشي پوره. دشمنانو منځ کې ګیر شوې فوراً دغه نوم شروع کړه، انشاءالله تا ته به هیڅ ضرر نشي رسوی، دنیا یو طاقت هم تا ته نقصان نشي رسوی که تا د دین نوم وظیفه شروع کړه. زه په خپله ما ته یو ځل داسې شک وشو، داسې حالات مو ګډ وډ شول، انسان دی ګډ وډ شول، ما ته شک وشو په تا خو جوړ جادو چا کړی دی، په نبي علیه السلام چا کړی موږ پکې یاسي اثر خو په هر چا کېدی شي. نو ما ته داسې شک وشو، په څومره ورځې په دې شک کې وم چې یاره په تا خو بس وزګارېدم نه چې یاره دې دپاره څه مصروفیات هم ډېر زیات دي. نو شپه کې مې خوب ولیدو، خوب مې ولیدو د کمرې دیوال دی او په دې کې یو سوری دی او اوس نه پوهېږم ایر دی رانه چې دا چوکه ده داسې څه لرګی دی او که بل څه شی دی، یو سوری دی پای کې دی کله بار راوځي او کله دننه د کمرې په لځي. زه سوچ کې شوم چې یاره خدای پاکه دا څه دي، دننه هم څوک نشته بار هم څوک نشته چې دا چلی را چلی، دا خو لکه جوړ پیریان دي څه جادو مادو دی. نو بس زه فوراً دننه کمرې ته لاړم، چې کمرې ته لاړم ما وکتل هغه بغیر د چا نه څوک ورسره شته هم نه او دا دننه ځي راځي، یعنې ګوره جادو پیریان دي. پیریانو په ذریعه اکثر جادو کېږي که نه، اکثر خو د پیریانو په ذریعه کېږي. نو بس د ما جسم داسې بند شو په دغه ټیم، داسې بند شو چې ما جسماني حرکت لاړو، بلکل زه داسې پسو شوم په دغه کمره کې یوازې او بس روړه دې ته مې چې وکتل او بس هغه اثرات یې رامنځې رالل، چې اثرات یې رالل او بس زه بل داسې شوم چې بلکل زه د خوځېدو نوم جبې مې کار پرېښو. اوس څه ووایه، اوس را یادوم چې خدای پاک اوس ما ته الله پاک دا وظیفه راکوله. الله پاک ډېر مهربانه بادشاه دی چې د زړه نه ترې وغواړې بس هر څه دله درکوي چې کوم جایز وي. نو ما ذهن ګرځولو چې څه ویم خو جبې مې چېرته کار کول او بس ما ته زړه کې رالل چې راشه د الله نوم والا، یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، اے نگہبانا اے حفاظت کوونکیا، دا د الله نوم دی حفیظ، نگہبان حفاظت کوونکې. او بس دا مې په ژبه جاري شول او تاسې یقین وکئ چې په هغه خوب کې زه چې کوم جسم مې بلکل وتړلی شو هغه پرانستی شو او فوراً هغې باوجود روغ جوړ شوم، هر څه اثرات ختم شو. یا حفیظ و یا حفیظ دا اسم اعظم دی، دې کې دومره برکات دي چې فوراً به ته الله داسې حصار چې د دنیا یو طاقت تا ته نقصان نشي درکوی کله چې ته یا حفیظ دی. نو د ما ته اجازت ته دا شروع کړئ، الله پاک دې په برکت سره ما ته ټول تکلیفونه لرې کړي. نو تاسو هم دا حفیظ شروع کړئ، دا نوم دې نوم وظیفه شروع کړئ، هر مونځ پسه 100 پیرې یې کم از کم، او چې کله در باندې څه تکلیف رالو، څه مصیبت رالو، دشمنان درنه ګیر چاپېر شول، جادو رالو، پیریان رالل، فوراً یا حفیظ د زړه نه شروع کړه او بس فکر پرېږده مړه بیا درته هېڅ هم نقصان نشي درکوی. په الله مې د قسم یې دومره برکات دي پکې چې زه تاسو ته د هغې پوره تعریف نشم کوی، زه دې نه لاچار یم. الله پاک مو د حیا په څادرونو کې پټ وساته، الله مو د دنیا او د آخرت د غمونو نه تکلیفونو نه حفاظت کې وساته، د دشمنانو نه شرمخانو نه درندګانو نه هر قسم شر و نقصان نه الله پاک محفوظ وساته. و آخر دعوانا ان الحمدلله.